چې په دې موضوع څه خبره وشي. د عبدالله اخوندزاده صاحب لپاره واقعي هم صاحب غواړو دکتور مستقبل غواړو. کار د ګل وکړه چې سیمه دې ګلزار سي. تعلیم لپاره یو کوشش دی. د عبدالعلي پر قبر چې وراسي په پښتنه به وباسي تر کفن لاسه و. ډېرو محترمو خپل جیب سره د 1,00,000 روپیو اعلان کوم او د دې خدمت لپاره د 1000 روپۍ اعلان او کلیم بریالی صاحب زه ډېره شکر ادا کوم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم. الله وخت برکت واچي. شاباش دا د سیداونی ځای کوي ما دا بل ملګری ته ورکړه. عزیز نه راته أبل مشهد وركا أبل مشهد وركا واري صاحب وركا ديكراو ديما كنا بيكراو جزاك الله زنده باد وين صدقه سي وركا أبل ملقريتا جزاك الله امين 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 شاباش تکمیل دپاره موږ دغه یو کوشش سوی دی د مرحوم ضیاءالرحمن په نامه باندې چې ضیا نشرنو پبلک اکیډمي ده د دغه دپاره له ډېرو وختونو څخه خصوصا د هغه وخت څخه چې انګرېز دلته وو خو د دغه وطن تعلیم او ترقي د عبدالعلي اخوندزاده صاحب او د مرغې د منیر صاحب د پلار او غالبا د بلوزي د مولوي صاحب نومېدی مولوي عبدالله صاحب دغه درې څلور علما چې کله د دیوبند د مدرسې څخه فارغېږي دغه وطن نه راځي نو دغه وطن ته شعور ورکړي د تعلیم او د ترقۍ په بنیاد باندې او چې کوم زموږ هغه مسلط قبایلي رسم رواج وو د خانۍ او د ملکۍ د سردارۍ او د نوابۍ په صورت کې چې هغو انسانان په خپله سینه او تپۍ لاندې ایښي وو هغو هېچا د حق حاصل نه وو چې په خپل اختیار د تعلیم وکړي یا د ادارې له لارې خو دغو دوو څلورو کسانو د دغه وطن انسانانو ته دا شعور ورکړئ چې د دنیا جهان د ترقۍ دپاره چابي صرف او صرف تعلیم دی
خپلې معاشه بدالۍ په خاطر به د څو پرې خپل استمنا برقراره وساتي دا به بیا پر شا کړي د شرۍ په خدمت دا ګزارش دی دا یو نیم ساعت به دغه وطن نه راځي تمام ټولګیرو سپین ږیري په کار راغلي چې دغه اکیډمۍ لپاره خپل هر څه صلاحیتونه په دې کار راوړي چې دا پنځو شپږو لسو ځوانان چې نن یې فکر کړی دی دوی په دغه خپل فکر کې مایوس نه شي بلکې زما او ستا معاونت د دوی د سپورټ سبب وګرځي د دوی د مثبتۍ سبب وګرځي او د دوی د پرمخ د ګامو د اخیستلو سبب وګرځي الله د موږ ټولو ته عقل د شعور راکړي چې موږ په دغه دنیا کې د عقل د شعور په رڼا کې ژوند وکړو په جذباتي انداز باندې په غونډهګرځۍ او په نورو مجلسو دنیا جان ته به د تنګ شول ګرځم بېزاره دي خو وخت یې تر سوی دی ما تاسو وختونه تر سوی په کار دا دي چې خپل وطن لپاره که واقعي یو بل شان غواړو یو بهتر مستقبل غواړو خپل د بچیانو په ښو ادارو کې او پر هغه د خرڅ وکړو چې زه د یوه بوتل جوړه په 15,000 ورخلم یا اسمانو د چپه سوي د پلاستیک غوټونه یې فرشو کړم خو د تعلیم تربیه زما او ستا ذمهواري ده بیا چې ستا تعلیم تربیه وکړي بیا لکه بیا ته نه یې په پریشانه بیا د هر څه په خپله کولی شي خپله لار په خپله وړی شي خپل مستقبل په خپله جوړولی شي او په دغه وطن کې امن خوشحالي او د پوره وطن لپاره د بهتر مستقبل لپاره د دې کردار وبولی شي الله د موږ ټولو ته د حق او د شعور په بنیاد ژوند راکړي امین کر د ګل وکړه چې سیمه دې ګلزار سي ازغي مه کره په پښو کې به دې خار سي په دې سره سم یو خو د ټایم د کمبود له وجې څخه زموږ ډېر درانه مېلمانه راغلي دي او دونه ټایم نشته هر سړی موږ هر ویلی زموږ په یاد کښې یو وخت کلات ډیویژن و پټه ډیویژن و د دغو ډیویژنل انسپکټرز وو هغه پر دا ټرمپ پټ موټرسایکلو باندې د کلات ګرد ډیویژن یوه سړي دوره کوله د کوټي ګرد ډیویژن یوه سړي دوره کوله دا ګرد سکولانې په سیمایي امتحان کې هم کتل په ششمایي امتحان کې هم کتل په سالانه امتحانو کې هم کتل دا زموږ دغه وخت خبرې دي هغه خلکو دا قدر محنت کولی نو چونکې وخت کم دی ډېر په ډیټیل به هم نه ځو نن د خدای دپاره خانوزۍ چې 100% په تعلیم نازېدله یا په تعلیم یادېدله د هغه سکولان د هغه ادارې مکمل تباه دي په حکومت باندې موږ ستړي سوي یو چې د دوی ټیچران نه سور پره کولی بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم علامه عبدالله اخندزاده صاحب وایي د پانوس شیشه ماتېږي په نوجن لاس د پانوس شیشه ماتېږي په نوجن لاس هر څوک چې وي په وخت د زکندن لاس د عبدالعلي پر قبر چې وراسې په پښتنو به وباسي تر کفن لاس او که د ستنې تر سپم دید د یار روزي سي که د ستنې تر سپم دید د یار روزي سي زار عبدالعلي د ګوتو پر سر روزي د نن د دې ښایسته پروګرام چې په هکله د ضیا نسلینو پبلیک اکیډمۍ منعقد شوی دی منتظمینو ته د زړه له کومې مبارکي وایم زموږ سره چې کوم دلته د علاقې سیاسي مشران دي علاقایي قبایلي مشران دي ځوانان دي بالخصوص د دې منتظمین پروفیسر انعام صاحب پروفیسر شاه خالد صاحب پروفیسر فیروز صاحب او د ده ملګري د زړه تله شکریا ادا کوم چې موږ ته د 2 منټو د خبرو کولو موقع راکړه تر ټولو له مخه چې ما د کوم چا دغه کته ستاسو مخ ته کېښوده خانوزۍ په هغه کې د تعلیم خبره د اکیډمي مجلس او د سکول او د سبق خبره او هلته بیا د علامه عبدالعلي اخندزاده خبره نه شي ما په خیال سره دا زیاتوب ګڼو نو ځکه مو دا خبره اوږده نه کوم لیکن دومره ضرور وایم چې دا لږ و ډېره رڼا زموږ ستۍ په مخ کې شته یا زه دلته ستا مخ ته ستاسو مخ ته ولاړ یم یا ته یا موږ دا دعوه کوو چې بی بي سي د وایس اف امریکا ته په 95 یا 98% لیټریسي ریټ دی دا د یو چا مرهونې منت دی نمونه واخیستل سو 2 3 5 دغه رنګه مشران د علامه صاحب سره کومکیان او موږ دوی په دغه ځای کې نن ولاړ چې بي بي سي پر دا ګایږي چې خانوزۍ کې تعلیمي ریشو دونه ده او دغه تسلسل بیا تر ننه پورې د 1915 بیا تر 2024 پورې چې له کوم چا سره دغه اکیډمي منسوب ده ضیاء الرحمن صاحب هغه ته به د علامه اقبال یو کته زه ډالۍ کړم هغه وایي
पर्दा उठाऊं अगर चेहरा अफकार से, पर्दा उठाऊं अगर चेहरा अफकार से, ला न सकेगा फरंग मेरे नवाओं किताब। जिसमें न हो इंकिलाब मौत है वो जिंदगी, जिसमें न हो इंकिलाब मौत है वो जिंदगी, रोए उमम की हयात कशमकश इंकिलाब। ज़ियाउर रहमान साहब जो دا صرف د تعلیم په میدان کې نه چې کوم خدمات زموږ ستاسو مخ ته پراته دي، ادبي خدمات یې هم شته، ګو کې پر هغه باندې به یا تر اوسه کار سوی یا به نه وي سوی. نو دلته بجالي صاحب ناست دی، هغه به پر دې خبره راته کوي. زه د خپل خوا له خپل اړخه زما د سیاسي تنظیم سره تعلق دی، د هغه ګوند له اړخه تاسو ته باور در کوم چې د دې اکیډمي شروعات چې هر چا کړی دی، په انګریزي کې یو کوټیشن دی، ایوری لانګ جرني سټارټس فرام ا سنګل سټپ. هر اوږد سفر چې دی هغه له یوه قدمه شروع کېږي، او دغه قدم چې نن د پروفیسرانو اخیستی دی دا د علاقې دپاره همهغه رنګه قدم بولم لکه علامه عبدالعلي اخندزاده چې له نن زه 119 کاله مخکې اخیستی و. دغه نیک شګون دی، دا جاري څنګه ساتلی سو، په دې کې موږ خپل کومک څنګه کولی سو، او دې خلکو ته د ضرورت یې څه شي دی. د تعلیم دپاره بنیادي طور ښه استاد پکار دي، ښه استادان موږ سره شته، حالات تعلیم یافته استادان د پروفیسران ستاسو مخکې دي. د تعلیم دپاره د بلډینګ لکه دا اوس چې دوی ارینج کړی دي د دې ضرورت دی، هغه د دوی خپل نیمت کړی دی. او د تعلیم دپاره د یو ښه سلیبس چې کوم شی ویل کېږي دا ګډ ارینجمنټ دوی کړي دي. د تعلیم بنیادي شان دغه دی، د یوې اکیډمي یا د پبلک سکول یا مجموعي طور چې موږ دی د تعلیم او د تعلم خبره کوو، دا کار دوی کړی دی. په دې کې زموږ کومک څه شي کېدلی شي. موږ د علاقې مشرتابه هغه که علاقایي مشران دي، که قبایلي مشران دي، که سیاسي مشران دي، پکار دا دی چې خپل بچان خپل په آس پاس کې خپل په پړوس کې اوس دغه موږ موبلایزیشن وچلو، موږ موټیویشن وکړو، موږ سنسټایزیشن وکړو، خلکو ته احساس ورله ورکړو چې په دومره کمه فاصله کې دغه خلکو بجای د دې چې اوس به ما خپل بچان په کوټه کې وار یو کوارټر ورته نیولی 1,000 روپۍ به د کوارټر یو قسم د یو پلیټ کرایه وایه، له هغه بعد بیا انګلیش لینګویج سینټر جلا، اکیډمي جلا، دا ګرده شان موږ ته په واکینګ ډسټنس باندې د خلکو را مهیا کړي دي. په کار دا دی موږ د دې د فایده هم واخلو او په دې کې خپل حصه هم واچوو. دا موبلایزیشن موږ وچلوو، که زه د مرغزه قدیازي سره زما تعلق دی، زه په کار دی هلته وچلوم. دلته چې کوم کوم علاقې خلک ناست دي بالخصوص د خانوزي خلک، دوی ته خو واکینګ ډسټنس دی. زه په کار دا دی چې موږ په کنوینس کې وراسو دغه تعلیمي اداره د پبلک سکول دی او که دا اکیډمي ده دا کامیاب وکړو. الله تعالی مو عزت وکړه، خدای مو حفاظت وکړه، ډېره مهرباني، ډېره مننه. السلام علیکم. زه بیا د پالو سیکل د راباخم، بیا د یا د پیچله دا مثلا راسندل شوم نارون راډی دا الله پاک ټولې پرادت دنیاله لاسې بشیرن دنیا ته سکه ماله پرادت راسه. خبرې نه کوم، د دې بچي لپاره 15,000 روپۍ اعلان کوم او د دې اکیډمي لپاره 10,000 روپۍ اعلان کوم. محترمو قدرمنو مشرانو ته د کلیو د علاقې قبایلي، علاقایي، سیاسي نور درانه قیادتونه دلته راغلي، نو دوی ته اجازه یو څو خبرې کومه، که څه هم د ستوني په تکلیف باندې یم، خو دوی اظهار وکړي چې په دې موضوع څه خبره وشي. محترمو قدرمنو او په دې کې یو څه خبره کومه، د ستوني مشکلات لرم، که زما غږ صفا وي خوښه به وي چې ټول دې څخه استفاده کولی شي. علم د خلافت لپاره چې انسان کله په مځکه باندې به نایب ګرځي او نایب ګرځېدلی دی، نو د هغه دپاره دوه علم ډېر ضروري دي. یو علم د فرشتو علم دی، دویم نمبر کې چې کوم علم دی هغه د مادیاتو علم دی چې نن سبا اصطلاح کې موږ ساینس ورته وایو. خو نن سبا چې کوم دنیا کې د مسلمانانو زیان درته دري، یعنې دا یو احتجاج وشو چې په دولتاني سطح هم بدامونه او نظریې زورور دی، او دارنګه په ملکي سطح هم حالات داسې دي چې څوک هېڅ نشي ورکولی، ځکه چې دوی په مادیاتو او په ساینس کې دومره ترقي وکړه چې بس موږ صرف دومره وایو چې د ماشوم یو ډوله پیدا کړو، نور هغه ترقي نشته. خو یو وخت داسې سوی دی دغه وایي خودی کو کر بلند اتنا کہ ار تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. دا د کریم بریالي صاحب حضور کې ما دا وویل،
نو زه بلنه ورکوم زموږ چیف ګیسټ جی عبدالکریم بریالی صاحب چې دی راسي د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. عبدالکریم بریالی صاحب. رحیم زما د خانوزیو ډیرو محترمو مشرانو، دوستانو، همزولو، سټوډنټس او ټول راغلو مېلمنو زه تاسو ته سره راغلی وایم او السلام علیکم درته وایم. زه ډېر ویاړم چې موږ زه د یو ډېر ګران شاګرد، دوست، مهربان زوی مرحوم ارواښاد ضیاءالرحمن چې د هغه سره زما ذهني ربط و، تعلق و د 25 کالو څخه، او د هغه یو داسې ذهني او تخلیقي صلاحیت خدای هغه ته ورکړی و چې په ځوانۍ کې له هغه داسې ذهین سړی و چې د ځانه څخه نوی شی داسې جوړولی او د نوې زمانې دپاره د جدت او انسانانې د نوې زمانې د حالاتو سره سمول غوښته. دا ډېر مهربان سړی و. د سږ کال زما په ژوند کې تر ټولو لویه سانحه دا وه لکه زما پلار او مور چې مړه دي یا زما ورونه مړه دي یا زما د کور فرد مړ دی، زه دغسې د دې محترم ورور چې زما له ده سره د 55 کالو شناخت دی، حاجي عزیزالرحمن پانیزی، د حافظ صاحب زوی، او حافظ صاحب دومره دروند سړی و چې د عبدالعلي اخندزاده برای راست شاګرد و. ګراسیمووا یو د روس پروفیسر دی، په روس کې یې کتاب لیکلی دی، هغه د حافظ خان محمد مرحوم دومره تعریف کړی دی چې هغه د ده د خپل استاد چې دی که نه عبدالعلي اخندزاده هغه یې د ده تر شا پرېښی دی. د هغه یو کتاب په بازار کې پیدا کېږي، دلته یو بلوچستان سټډیز کې د یونیورسټۍ خلک دلته ناست دي، د بلوچستان یو سنټر دی، بلوچستان سټډیز سنټر، په دا کې یوه ښځه وه د برسور د ډاکټر په زړه زمانه کې ډاکټر شو، سپین ږیری سړی و، د برسور د مندو ویاله د هغه لور وه، هغه بېروزګاره وه. 25 کاله 30 کاله مخکې خبره ده، زما یو ډېر ښه دوست و، هغه غلام محمد تاسې نومېدی، وایس چانسلر و. بس هغه زه راوغوښتم، بس زه د هېواد زموږ خپله عزیزه مو وه، بیا خواره سوې مو وه، د پښتنو د ژوند یوه عجبه طریقه ده، بیا دا ښه د موږ په دا نوکري کې ورغولم، تر اوسه دا لګیا ده. هغه یو سړي سره د کور معاملات خراب شو، بیا بل د ټوکۍ والا سره دې کور جوړ کړ. دا زما کتاب هغې ته ما ورکړی و، هغې ته ما نور کتابونه هم ورکړو. په یونیورسټۍ کې اوس په 1920 ګریډ کې به ناست وي، خپل روزګار به کوي. زموږ خو نو موقع یې وخت دی چې چاته موقع په لاس ورسي، هغه به خلکو ته فایده رسوي. د مېړني ولس ادبیات نوم دی. نو موږ سږ کال په دې ضیاءالرحمن باندې دونه زیات ظهیر شو لکه څومره چې عزیزالرحمن ظهیر شوی و، لیکن هغه داسې د جرأت سړی و، هغه یو خپل لښکر درلودی. ما ته زما د ده رابطه وه، د ځوانانو یو ذهني لښکر یې تیار کړی و، د نوي جدت دپاره، د نوي ژوند دپاره، د نوي تعلیم دپاره، د نوي آزاد خیالۍ دپاره، د نوي شعور دپاره. دا یو تاریخ تشریح کړی و، دا ما ته نمونه راښولي وو د ځوانانو خلکو چې دا به بیا زه راغوښتلم، دا سرکار ما ته انعام راکړی و. موږ ته د انعام ضرورت نشته، موږ ګرد ما د پښتو کار کړی دی، سرکار په نوکري کې لګیا یم.
نو دوی ډېر نظمونه بیا مضمون په ما لیکلي وو چې دغه سرکار زموږ په دې ټاکل قوم کې په دې ډېر عمر په دې دونه موده کې څومره مهربانه سړي چې دا سړي ته یو 15 کاله تر عذاب لاندې ناست و بیا ورته ستاره امتیاز ورکړي ستاره امتیاز خو بیا بیخي دا ډېر اهم ترین اعزاز و دا دوی دا مهربانه شو نن چې د ضیاء الرحمن د نسل نو نفس په خپله د دغې نظریې ترجماني کوي هلکانو ته تربیت ورکوي د مقابلې دپاره تیاروي د خانوزۍ نوم ډېر روټ کلی دی زما پلار نشمیش سړی و ملا و داسې جدید ملا و چې اذانونه یې نه وو کړي لمونځونه په مسجدو کې نه وو ورکړي بزنس یې کاوه تجارت یې کاوه د ابدالي اخوزاده سره دوستي وه د مولوي عرب خان سره دوستي وه او د اورمزۍ د رزاق لالا سره دوستي وه زه ډېر کوچنی یم رزاق لالا به راتلي زه نه یم خبر تاسو د اورمزۍ خلک رزاق لالا سپېژېر خلک دي هغه به خامخا معلوم وي چې د هغه زوی څوک دی او هغه څوک دی دا د هغه دوستي وه د خانوزۍ سره او د مولوي د مولوي دریم صاحب سره دوستي وه دا تر خال خلک وو دا یو تعلق و یو ذهني تعلق و چې زما خپل کورنۍ تعلق دلته د دې خانوزۍ سره پاتې شوی زه بیا په کال 2000 کې دلته ټیچر ولګېدم نو بس بیا د عبدالله خان خالدي رنګه ښه استاد او دا نور ډېر په هغه ټولو د اوس مجوري کې ماشر رحمتالله صاحب تر اوسه ژوندی په کټ پروت دی زه دلته د صحت دعا کوم د بچیانو ته دعا کوم او زما نور مهربانه دوستان یو د شاګردان د ساکزو یو پروفیسر و هغه داسې بې وخته وفات سو هغه زما د 10 جماعت کې ما سبق ورته وایه ډېر عالم فاضل سړی و د عربي سبق یې وایه ډېر ښه لوی ملا و ډېر عالم فاضل و مولوي صاحب د خانوزۍ چې و زما ډېر ښه یار و درس مو سره کولی مجلس مو سره کولی د علماو سره نو زه به نیم صدیقي صاحب لاړې دا خو یاره ته خو دا مشتر ملا دواړه سره بده داسې نه یوه خوا زره ورسې بله خوا زره ورسې ما دا به کېږي نو زما مقصد دا دی چې دا خانوزۍ د فخر ځای دی چې د 1950 څخه په دغه سکول کې زه په خپله استاد پاته شوی یم زما ټول شاګردان ډاکټران شو زما ټول شاګردان حتی زه په د عالم د خدای وبخښي ماستر د بلوڅۍ و زه په پاندشاخ کې ټیچر وم اول په هغه کې زما ټول شاګردان چې دی هغه ډایرکټران ریټایر شوي دي او ټول افسران ریټایر شوي دي د خانوزۍ څه نومې دی ډایرکټر صاحب چې هغه سره ډېره بده پېښه وشوه هاشم صاحب زما ډېر یار و په یو ځای کې مو سبق ورته وایه هلکانو ته ښه ملګرتیا وه ښه دوستي وه او یو بل یو ډېر بې وخته مړ شو د بلوزۍ هغه په فوټ کې ورتی سو غرض د خانوزۍ د یو کور سره د مولوي باودین سره واخې زه ستا ته کوم یو در وښیم ملایانو سره واخې تر دا نور لښکره پورې تر مولوي عبدالرحیم صاحبه پورې ډاکټران دا لوی لښکر چې نور جهان په ډک دی زه فخر کوم په دې چې نن تاسو د ښه شي ابتدا کړې ده ټول د مبارکۍ ورځ دا بچان چې دي که نه دا په ما داسې ګران دي دا چې زه د دا ضیاء الرحمن دا بچان ته ګورم نو دا داسې زما خپل بچیان دي که نه په ما دغسې ګران مهربانه دي د کورنۍ ټوله خلک ټول افراد د حافظ صاحب سره دغونه مینه لرو د هغوی د کورنۍ د مشرانو سره لرو د دغه نسل سره لرو او دا دونه خلک انعام الله صاحب پروفیسر او دا شاه خالد او دا ضیاء الرحمن او دا پروفیسر فوریک فیروز او دا خلکو چې دا انعام الله صاحب دا ټوله چې دا کیسه جوړه کړې ده دا ترکیب دا ښه دغه ما ته ډېر خوند راکوي زه د پښتو سړی هم یم په سرکار د بیروکراسي سړی هم یم زما چې اوس 25 کاله چې ډایرکټر وم نو ما په 80 لکه باندې دا خانوزۍ ته موټر ورکړی دی خبر نه یم چې هغه موټر تر اوسه روان دی که نه دی روان خو په هر ټایپ که زما وس وای ما به دوی ته 3 موټر نور ورکړی وای په ما ګران دی دا خلکو ما ته مینه راکړې ده دا خلک ډېر د شعور خاوندان دي دا خلک ډېر زیات باسلیقه باشعوره خلک دي په دې کې لوی ډاکټران راغلي دي اوس په اسلامیه کې خلک راغلي دي پخوا به یو نایب تحصیلدار راووته یو د بلوزي یو د کم ځای یو د کم خلک پکښې وو هغه په پټه کې اوسېدله لیکن اوس په انتظامیه کې افسران راځي یسیان راځي ډیسیان راځي دا ډېر خوند دی دا چې اوس دا ابتدا د دا ښایسته نامه سره د مسلمانو نظریه په خپل یو خیال پېښوي زما بچیان دلته ناست دي دا په شوق راغلي دي انجینر اسپیار دلته ناست دی هغه ته معلوم دی چې دا خلکو د هلکانو د تربیت لپاره د ښه تعلیم د مقابلې لپاره دغه ټول شیان شروع کړي دي او زه په دې ډېر ویاړم
او ما وایو دا عزیز الرحمن صاحب د پښتو اکاډمۍ لپاره 55 کاله خدمت کړی دی، لګیا یې اوس هم لګیا یو او لښکر مو تیار کړی دی. پښتو تاریخ کتابونه سهار زموږ دا ډسټرکټ جوړېږي، سبا دا په یو کال کې یا په شپږ میاشتې کې به دا ډسټرکټ وي. بیا امکان لري چې 1 2 3 کاله کې دا صوبه شي، امکان لري دلته نور ترکیاوې راسي، نور شیان راسي، دا به کېږي. نو دا اکاډمۍ به تاریخ جوړوي، دا به بیا نصاب جوړوي، دا استادان زموږ چې فیروز صاحب ګوهرمان او دا انعام الله صاحب او دا ملګري او دا ټوله استفسران او دا فیروز خان دا ټوله وعده کړې ده. اوس منیر خان ما سره وعده وکړه، زما دا یو تجویز دی دې ملګرو ته چې ما خبر مونږ په پښتو کې تیل کړی دی، زما کتابونه په پښتو چاپ دي، په اردو چاپ دي، په بلوچي هم ما کتاب لیکلی دی، بلوچي ژبه زما په ویلو هم زده ده، په لیکلو هم زده ده. د پښتو د تیبانو کتاب را ترجمه کړی دی، له نن څخه 6 کاله مخکې ما ترجمه کړی دی. بلوچستان ډېر څه کمزوري دي، د چاپولو کار نه کوي. او ملګري اوس وایي راسه موږ د پښتو علاوه د بلوچي کتابونه چاپ کړو. دوی ته شاه خان عبدالسمد شهید خدای وبخښي، هغه چې په اسمبلۍ کې په 1901 کې ودې ته حکومت ورکړ، نو د تعلیم وزیر چې و هغه ګلخان نصیر و. د سرکار لخوا ورته ویل خصوصي په علاقه کې خو دا خو د پښتنو د دغه دا خو 2 ځلې د 3 دغه دی، دا ته څه تر سروي کومې ژبې چلوي. دوی د بلوچي شاعر مور براوي وه، مور براوي وه، براوي لیکله هغه هم کوله، براوي هم زما زده ده. نو دا نه ښکاره کولی چې زه دغه یم، براوي خو به یې شته هغسې ژبه ده د پښتو. خدیم بلوچستان سنټرل بلوچستان ګرده پراخوی دی که نه. نو وروره بلوچستان ولایت خو د خپلې ژبې په ځار عبدالصمد خان اڅکزی چې ګرد عمر په جلیو کې لګیا و، د پښتو دپاره په اسمبلۍ کې لګیا و، ویل دا براوي ژبه، دا بلوچستان دا ژبه، دا بنیاد لري، دا خلک لري. وروره بلوچستان ته اور جوړ کړي. صلاح الدین مهندل اوس د هایکورټ د سپریم کورټ دغه دی، کوچنی هلک و، هغه په جیل کې بیا واچاوئ. براوي سټوډنټ ارګنایزیشن جوړ شو، اوس موږ سره څنګ په څنګ براوي اکاډمي جوړه ده. 800 کتابونه چاپ کړي دي، 2 کروڑ روپۍ ورکوي. چې د سیاستدان دا خپل کمال دی که نه، چې د ژبې دپاره دا کار کاوه، ده د پښتو دپاره کار کاوه. هغه سیاسي هدف یې وایي دا ملګري ته چې ته څنګه براوی یې چې د خپلې ژبې انکار کوې او براوي ژبې سند خان ژوندی کړه. بلوچستان نه وایي چې دا داسې وشول، زه ته دا رښتیا وایم سهار په دنګ وفل کې کښېنئ چې دا براوي ژبه خو سند خان ژوندی کړه. زما پلار ګرد عمر له دغه عبدالصمد خان سره تېر کړی، له دغه علي اخندزاده په وخت کې دی ځوان و، زه په محفل کې کښېناسته، د دې ټولو سره شناخت و. مولوي افغان خو نو باید چې زه کوچنی وم راتلی به هلته موږ چین په دوکان کې به راسره کښېناستی، هلته به ناست وو، د ده د ناستې ځای و. مولوي دریم صاحب زموږ دا ذهني تعلق ستاسو د دا ټولو کورنۍ سره شته. اوس زه ډېرې خبرې نورې نه کوم، دا چې کوم پروګرام ما ووایي دا ډېر سپیشلایزد پروګرام دی، ملګري ډېر ښه درسره دی. هغه د کریډټ کالجونو دپاره القان تیاروي، هغه د مقابلې دپاره القان تیاروي. او زه یو ته ته بل تجویز درکوم، ما و عزیز الرحمن صاحب ګرد عمر د پښتو دپاره کار کړی دی. دا سړي 2.5 3.5 4 سوه د عربي کتابونه چاپ کړي دي، په دنیا کې یې څوک نشي چاپولی. د ده پلار له 9 څخه 80 کاله مخکې په فارسي او په عربي کې او په پښتو کې کتابونه چاپوله، چې په روس کې د حافظ خان محمد تعریف کېږي، د روس پروفیسر یې کوي او د دنیا پروفیسران کوي چې په خانوزۍ کې دا نومنه سړی دی، دا رنګه کتابونه چاپوي. دا سړی سپین ږیری سوداګر یې سپینه ده چې ده چې تفسیر مظهري چاپاوه په لاهور کې په هوټلانو کې اوسېده. نو تاسو ته معلومه ده چې ملایان څوک ناست هغه ته تفسیر مظهري معلومېږي، هغه ته تفسیر کبیر معلومېږي، هغه ته تفسیر کشاف معلومېږي. دا ټوله دا سړي دا کار کاوه. زه دا ته تلم راتلم، دا زما د علم تعلق و. زه په نیم ملا یم او نیم ورسره انګریز خوان یم، لندن ته تللی یم، هغه داسې هم تعلیم کړی دی. دغه ډاکټر صاحب د سترګو ډاکټر دا به هلته و، هغه کال چې دی هلته و، دا د ډاکټر جمیل الرحمن هلته و، دا به موږ هلته دا پروګرامونه کول. نو زموږ کور هم یو سیاسي بیکګراونډ دی او په دا باندې زه ستومانه شوی یم، ستړی شوی یم. سزا یې هم را کړې ده، سرکار سزا 15 کاله را کړې ده، بیا نازولی یم، پیسه میسه یې نه ده را کړې، خوار کړی دونه یم چې زخمونه تر اوسه پورې جوړ نه دي. لیکن د پښتو دپاره کار روان دی، دغه روان دی چې دا چې دی دا کم د ضیا مرحوم په نامه دا چې کوم د شعور خپر کړی دی، د ښه نسل د جوړولو دپاره، ښه تکلیف راوستلو دپاره یو استادان یو ځای کړي دي. دا ډېر لوی کار دی. زه په دا کښتۍ سره ملګری یم.
زما یو تجویز دی چې د پیلي جماعت چې دلته تی کرار یو جلا سیکشن جوړوي انجن الکوان ګډ په هغه کې تاسو د پښتو یو کتاب کښېږدئ د پښتو نه عبدالرحمان بابا ملا و عبدالحمید بابا ملا و علي خان بابا ملا و ارزاني بابا ملا و ارزاني چې و تر ټولو مشر 5.5 کاله عمر کېږي د رحمان بابا 3.5 کاله عمر کېږي دا زموږ پښتو دا ملایانو خوندې کړې ده په دا دغه کې قرآن په پښتو ورته وایي زما اوس د قرآن ترجمه په پښتو ختم کړې ده 4-5 واره پر تېر شوی یم په دا خپلې لهجه کې مولوي صاحب ناست دی په هغه کې لا تاخذوا سنة ولا نوم نو ته چې تفسیر یاسین راواخلې مولوي مرادلي لیکلی دی په 1856 کې لا تاخذه سنة ولا نوم خدای پاک چې دی هغه دا سنتو و دا عشمه ته وایي کاکړان خلک موږ ټوله دا عشمه چې سړي دا خوب اثر په ولرېږي که نه و دا ته عشمه وایي و د پېښور والا پرکالی لیکلی دی زه به د خانوزۍ په خلکو پرکالی ته وپېژنم دا رنګه یو نفس نه دی په درجنو لفظونه دي په درجنو لفظونه دي نو دغه پښتو په اسانه د قرآن عظیم ترجمه د پورې راغلی و هغه په دې ډېر خوشحاله و او د هغه په تشریحاتو په انټرپریټیشن باندې ساینټیفیک تجربې ساینټیفیک ډېرې تجربې سوي دي مولوي صاحب ته یې کیسه کوله چې حضرت یعقوب علیه السلام ته هغه کوم دسمال حضرت یوسف راستولی و چې پر سترګې یې ورتېر کړ چې سترګې یې څنګه شي نو بیا یو ډاکټر محمد عبدالباسط له 1991 په دا ریسرچ وکړي چې دا سترګې په دسمالي سره څنګه جوړې شوې د سترګې سپین راغلي و دا په څه جوړ شو دا په دې سړي باندې ریسرچ وکړي دا سړی 10 کاله لګیا و د 50 او دغه څخه یې تېر کړي دا مرحلې یې تېرې کړې په هغه کې دا ویل د یوسف علیه السلام خوله په دا دسمالي کې وه او دا خوله یې دا د 50 سرایډو سره ملګرې کړه او بیا د هغه څخه دغه جوړه کړه د هغه باندې کیټریکټ چې ورته وایي په انګریزي کې هغه د سترګو باندې چې پرده راسي په هغه باندې هغه دوا جوړه کړه په کیلیفورنیا کې او په سویټزرلینډ کې خرڅه کړه یوه پیسې نه غواړم دا بکشیر دی چې د قرآن دوا دا تر اوسه په دنیا کې چلیږي دا تجربات د علم دي د ساینس دي د حکمت دي دا به دغه نسل جوړوي دا نسل نو چې دا د ده په ذهن کې دا نظریه وه دا کومه د پښتو کلاس دپاره زه د پښتو اکاډمۍ د ملګرو مدد اخلم په خپله زما وخت ډېر قیمتي دی په خپله ورسره ملګری یم د پیلي جماعت دپاره د دویم جماعت دپاره د درېیم تر 5مه پورې چې څونه سټوډنټ راځي موږ قاعدې او کتابونه په خپله جوړوو د ښو استادانو په دغه دی ته تیاروو در چاپوي دی ته جوړوو پښتو به ورسره شروع کوئ او یو به کمپیوټر شروع کوئ کمپیوټر به شروع کوئ پښتو انګریزي دې وي اردو دې وي انګریزي دې د اوله کلاس وي پښتو دې ورسره وي چې په الف به پوه شي زه به تاسو ته زما یو لمسۍ ده هغه په سویډن کې ده زه هغه هلته په سویډن کې پردی ملک و هغه ته پښتو ورښایي د خدای پار دی زما په ملک کې پښتو ما ته نه راښایي ما له خپله ځانه زده کړې ده او زما دغه چې ده لمسۍ هلته لګیا ده پښتو وایي پښتو او دغه کوي مور یې پښتو ورښایي و هغه ته ته به په دې حیران شې چې ته دا ملک وګوره چې دا ملک چې دی هغه پردي خلکو ته پښتو ورښایي او په خپل ملک کې ما ورته پښتو نسو ویلی او هغه زما ستا ژبه ده د مور ژبه مې ده او په کور کې ما ورته خوب په پښتو باندې ګورو او زه هغه ته دا زما لور دغه نجلۍ د کتاب چې پښتو کتاب وایي د هغه دغه یې راستولی دی
څخه ترلاسه کیږي زموږ په کتاب کې ډېر ښه مطلبونه راغلي دي موږ له خپلو کتابونو سره مینه لرو خپل کتابونو څخه وایي پېښوري ته مو ورکړې ده پټ والا کندهاري مو سره وایي او پېښوري مو سره وایي ښوونځي او کور کې دا مورې ورشایي دا وایي د پېښور د پنجشیرې ولسمشي ته واده ده او پښتو ښه نوم وایي کندهاري پښتو وایي زما سته او پېښوري پښتو وایي او هلته په دویم درېیم کلاس کې د پښتو کلاس وایي دا ته ما د مثال په طور ما تاسو باندې اورېدی زه د کمپیوټرانو دپاره او د ستاسو د دې کتابو د پیلو د دا جومات دپاره د دغه ښایسته بچیانو د دغه دپاره د خپلو جیبه سره د 1,00,000 روپیو اعلان کوم په دا باندې تاسو 3 کمپیوټره واخلئ او انشاءالله رابه سي او هغه کتابونه به هم بیا موږ په دغه طریقه کې چاپوو چې اول قاعده ور چاپ کړو او دا تشهیر وکړئ په دې کې چې اول کلاس شو په هغه کې به کمپیوټر او پښتو لازمي خامخا به دنیا د ګرده خبره شي په دې باندې او زموږ ډېر لوی شیخ الاسلام زما ستا مولانا فضل الرحمن د دې علاقې نماینده دی تر ټولو محترم سړی دی هغه چې دا واوري راځي تا خبرېږي به دا کمپیوټر حمایت به هم کوي دا پښتو حمایت به هم کوي دا ستاسو دا کلمې به حمایت به کوي لکه صدیقي صاحب چې دا خبره وکړه ما صدري کور ته پرېښودی که نه چک مو اوس دستي کاټاوه زه چې رالم قلم هم پاته شو کوټ خالي رالی او پیسې رانه پکښې چې ما ماشومان ته په لارې چای راخیستی دی په منډه منډه راروانه وځنډېدم خالي کوټ به د یخ له وانه واخیستی هغه اصلي شی ګرده په صدري کې پاته شو ما به نن چک هم ورکړی دی دا به مې ورکړی دی کمپیوټران به پاخي او د قاعدې لپاره به زه د پښتو اکاډمۍ د چیرمن سره سلا کوم دغه مرسته به اخلم او عزیز الرحمن صاحب زموږ ملګری دی ما او دی ممبران یو موږ په اگزیکټیو کې نه یو شامل لیکن زموږ خبره منل کېږي نو دا به انشاءالله کېږي کمپیوټر او پښتو دا د تاسو د دې که د اول کلاس که د 5م کلاس هم کتاب موږ د جوړې په یوه ورځ کښېنوو په هغه کې زموږ علاقې شیان د علاقې خلک د علاقې تاریخ د علاقې مشران سیاسي مذهبي جغرافیه په نصاب کې هر شی راځي چې ستا په اکاډمي کې تا د پښتو اعلان وکړې د دې اثر به په جهان خپرېږي په جهان به خپرېږي د دا سره به ټول اتفاق کوي الله دې تاسو خوشحاله لري پخوا خو زما وس مو اوس خو زه زوړ د کوره راوتی نه شمه ډېرې خبرې نورې نه کومه بس د ده ارواښاد د روحي الله تعالی په جنت کې ځای کې او برکات یې په خپلو بچیانو خدای واچوي او تاسو ته خدای ټول آباد لري ستاسو اکاډمۍ دې آباد وي په هر کله موږ د مرستې لپاره تیار یو د تدریس لپاره تیار یو د کتابونو جوړولو لپاره تیار یو د مرستې لپاره تیار یو دا زما له خپلې خوا د ملا ظریف فاونډیشن زما پلار یو د هغه په نامه 25 کتابونه له تېر 50 کالو زه لګیا یم دا چاپوي تر اوسه د دنیا اول تاریخ لا هم هغې پښتو اکاډمۍ ته ما ورکړی دی هغه چاپېږي تر مرګه پورې به دا روان وي د ملا ظریف فاونډیشن لخوا به تاسو ته دا 1,00,000 روپۍ د دا پښتو د کمپیوټرانو دپاره دې اکاډمۍ د نسلنه او د ضیا صاحب مرحوم دا د خدای پاک کامیابه کړي او تاسو ته خپل مقصد حاصل کړي مهرباني زه د ټولو راغلو کسانو مېلمنو د ډېر لرې ځای نه راغلي د هغو ټولو شکریه ادا کوم خدای دې ته ډېر خیرونه ورکړي چې دا محفل زموږ کامیاب کړي صدقو ته زه شکریه ادا کوم ډېره ډېره مهرباني
خاص من عبد الكريم بلياني صاحب دير شكرا لكم ليلة بكان ليلة مشابه شكرا لكم دير مربعني شكرا والذي بنزيل على نبينا محمد وسلم عليه رحمه الله ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحملنا بما ارسل صلاح والدنيا للذين يتقون ربنا ولا تحملنا ولا تعطينا انت مولانا فانصرنا اللهم انا نسالك من الخير كله واجله واجله وعلمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله واجله واجله وعلمنا منه ما لم نعلم ونسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل ونسالك ما سالك من عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونسالك ما قضيت لنا من الامر ان تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا ارحم الراحمين لا نغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغيرنا وسامعنا وكريمنا وذكرنا وانسانا اللهم من احييته منا فاحيا الاسلام ومن توفيته منا فتوفى بالإيمان انا لله وانا اليه راجعون الهنا توكل واليك نفوز تركنا ولا لنا اتنا علي نعمتك الكامله والخير شريكك لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم القدير لا اله الا هو نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدار من ذنب إلا غفرت ولا حول ولا قوة ولا دين ولا قضيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أصغر لمصر الشيف أفيسر دلتا راغا بس كم 5 كرتونه جديد وضبط كرتونه